نایزور نورالله ترین په دې شعر سره راغواړم وایي د پښتنو د غمخوار ترین صاحب د هر پښتون د زړه قرار ترین صاحب د قام شمله د افتخار ترین صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قدرمنو عزیزانو نن د کراچي پی ټی ایم له طرفه په دې عظیم شان مظاهره کې د کراچي پی ټی ایم چې د هر ځای کوم ملګري راغلي دي د هغو شکریا ادا کوو او آفرین ورته وایو ورسره په دې مظاهره کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د پښتون سټوډنټس فیډریشن او ورسره زموږ د سیندیانو وروڼو ډېره شکریا ادا کوو چې زموږ سره په دې مظاهره کې شرکت وکړي. عزیزانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا د نن مظاهره پر چش باندې ده. دا د نن مظاهره د ګران امینی علي خان وزیر او ورسره حنیف پښتین او ویس ابدال چې د میاشتو څخه د غیر آئیني د غیر قانوني اف آی آر کې دوی د میاشتو په زندانو کې پراته دي. عزیزانو په اردو باندې دوه درو ملګرو خبره وکړه. اردو دومره خوږه ژبه نه ده چې موږ ګرده پر وګایېږو. خبره دا ده علي وزیر د کراچي په جلسه کې څه ویلي وو. علي وزیر د کراچي په جلسه کې ویل چې د سردار عارف وزیر شهید قاتلان گرفتار کا. علي وزیر د کراچي په جلسه کې ویل چې د خړ کمر د شهیدانو قاتلان گرفتار کا. علي وزیر د کراچي په جلسه کې ویل ول د ارمان شهید قاتلان گرفتار کا. علي وزیر دا خبره کوله چې دلته په کراچي کې یو قاتل یو غونډه ایس ایس پي راوانور چې د 440 انسانانو قاتل دی دا گرفتار کا. علي وزیر وایي چې په دې ملک کې د قانون حکمراني جوړه کا، د عین بالادستي جوړه کا، پارلیمنت ته اختیار ورکا. علي وزیر دا خبرې کوي. علي وزیر وایي په ټول ملک کې بالخصوص موږ د پښتونخوا وطن کې کم چې دهشتګردان دي کم چې دهشتګردۍ اډې دي دا ختمې کا. پر دا خبرو پر بنیاد باندې د علي وزیر خلاف د دهشتګردۍ د غدارۍ مقدمې درج شولې. علي وزیر 8مه میاشته په جیل کې ناست دی. موږ سوال کوو، موږ د پاکستان و ټولو ادارو صدا سوال کوو که عدالتونه دي که پارلیمنت دی که سیاسي جماعتونه دي که زموږ انټلیجنس ادارې دي. موږ وایو چې په دې ملک کې د امن خبره ګناه ده، غداري ده، د خپلو شهیدانو قاتلان د هغو ګرفتارېدو مطالبه دا د غداري ده، دا دهشتګردي ده. په دې ملک کې د دهشتګردۍ د ختمولو مطالبه آیا دا غداري ده، دا دهشتګردي ده؟ که دا مطالبې دهشتګردي، که دا مطالبې غداري، بیا موږ نن دا یو د کراچي پر دا پریس کلب دا اعلان کوو چې موږ هم دهشتګردان یو، موږ هم د غداران یو. دا نسی کېدلی. او بله خبره دا
بله خبره ده موږ د پارلیمنټ ته خواست کوو د ټولو سیاسي پارټۍ خواست کوو چې علي وزیر ستاسو د پارلیمنټ ممبر دی علي وزیر په پارلیمنټ کې د عین او د قانون خبره کوله علي وزیر په پارلیمنټ کې د جمهوریت خبره کوله د پارلیمنټ د بالادستۍ خبره کوله د دوی څه خواست کوو چې دوی هم دا د علي وزیر ورسره د پی ټي ایم دا نور ځوانان چې کم ګرفتاره سوي دي د دې په حواله احتجاج وکړي او عدالتو ته خواست کوو چې تا په دې اف آی آر کې 10 ملګري نور نیولي وو هغه ته دې ضمانتونه ورکړو عجبه خبره دا ده په پاکستان کې داسې خلکو ته هم ضمانتونه ورکول کیږي چې هغه دهشتګرد دي هغه کرپټ خلک دي هغه قاتلان دي و هغو ته ضمانت ورکول کیږي عجبه خبره دا ده چې یو پارلیمنټ ته یو جمهوري سړي ته او هغه سړي ته چې په ملک کې امن غواړي سوله غواړي دهشتګردي ختم کوي هغه سړی چې د کوره د امن دپاره د دهشتګردۍ د ختمولو دپاره د کور 18 جنازې ورکړي دي و هغه ته ضمانت نه ورکول کیږي چې انتهایي پر عدالتو باندې غټ سوال دی او موږ دا یوه خبره ډېره په ډاګه کوو د پاکستان انټیلیجنس ادارو ته وایو د پاکستان حکمرانانو ته وایو چې که ملک چلوې ملک په دا طریقو نه چلیږي چې ته به د قومو مشران په دروغو په اف آی آر کې نسې په جیلو به منډې او بیا به پر سوشل میډیا پر دا نور الکترونیک میډیا د هغه مشرانو خلاف دغه پروپاګانډې کوي چې دا غداران دي دا ملک نه مني دا قانون نه مني ولې نه منو موږ په دې ملک کې د قانون خبره کړې ده موږ په دې ملک کې د عین خبره کړې ده موږ په دې ملک کې د پارلیمنټ د بالادستۍ خبره کړې ده دا څنګه کېدلی سي چې ته پر موږ دا الزام لګوې چې دوی غداران یاست او د انډیا په خوله دا خبرې باندې 83 کاله کېږي د پښتنو د بلوڅانو د سندیانو غوږونه ډک سو چې پلانی غدار دی موږ خواست کوو اپیل ورته کوو و دا انټیلیجنس ادارو ته کوو و دا حکمرانانو ته کوو که پاکستان و چاته عزیز دی که واقعتا پاکستان چلول غواړي د هغه یوه طریقه دا ده چې دلته به د قومو خودمختاري اعلان کوي هر قوم ته به په دغه سترګه کتل کیږي د هر قوم د خور د مور د پلار د بچي دومره عزت و احترام کوم چې ته پنجابي ته ورکوې بیا دا ملک چلیږي په دې ملک کې به پارلیمنټ به اختیار وي صاف شفاف الیکشن به کیږي په دې ملک کې به د عین بالادستي د قانون حکمراني دورې ډرامې به نه بیا دا ملک چلیږي او که دغسې روان و چې ته به چې څوک د امن خبره کوي څوک د اصولو خبره کوي څوک د پارلیمنټ د عین د قانون خبره کوي ته به هغه غداران ګڼې او چې څوک دهشتګرد دي چې څوک د دهشتګردو مددګار یي هغه به پر لویو کرسۍ ناست دي بیا نو زما خیال خداحافظ پاکستان بیا یې ولکه ووینې تر دې طاقتور ملکونه ولاړو روس د دنیا سوپر پاور و د پاکستان سره یوه پټاخه ورسره ده چې د ایټم بم بولي روس سره پر درځنو ایټم بمان ورسره و بهترین پوځ و بهترین معیشت و مګر په ملک کې جمهوریت نه پرېښاوی د قومو د حقوقو خبره یې نه کوله قومو ته حقوق نه ورکاوی 14 ټوکړې سو یوه ګولۍ هم نه ده پکې چلېدلې آیا زموږ یا خوا 23 ټوکړې ولې چې وسي د دنیا قرضدار یې څوک په دنیا کې دا ټیم پاکستان ته په سود پیسې نه ورکوي او ته خبرې کوې دا زموږ ملک دی زموږ د پلار زموږ د خور د مور عزت دلته دی موږ د دې ملک خلاف نه یو مګر خبره دا درته کوو دوی چې کومه ډرامه په مخ اخیستې ده چې په ملکو کې مداخلتونه کوي دلته دهشتګردیان دلته راوانور غوندې انسان آزاد ګرځي او چې کوم خلک خبره کوي چې راوانور دې ګرفتاره سي هغه په جیلو کې دی په دا طریقو ملک نه چلیږي کنه ویې ګوره تاریخ
اقوام متحده چې نه وه جوړه سوې په دنیا کې د ملکو تعداد څو وو او نن حساب ورته وکړه چې په دنیا کې د ملکو تعداد څو دی دا ملکونه د کومې رالو د اسمانه نه دي راغلي داسې ناانصافیانې داسې ظلم او بربریت کېدی هر قوم خپله تحریک وچلاوئ خپل ملکونه یې جلا کړو او دویمه خبرې ته موږ راځو پرون نابله ورځ پر 14 اګسته چې ټول کراچي ټریفیک جام دنیا راوتلې زموږ د پښتنو فیملي را روانه وه چې واده و د هغه ماشومانو پر مخ باندې د پاکستان جنډۍ وه او هغه ته بم ور وغورځول سو د زنانو سره 14 ماشومان او زنانې شهیدانې سولې د افسوس خبره دا ده هلته خبره کېږي چې پاکستان بهترین انټلیجنس ادارې لري او پولیس بهترین سیسټم دی مګر یوه تګ کېږي نه د هغه ماشومانو یو رپورټ نه دی راغلی چا وکړو دا ظلم ولې وکړي څوک دا خلق که دا رقم د ظلم سیسټم رواني دا د ظلم سیسټم رواني پښتنو ته دومره په بېقدري ګورې دومره په بېعزتي ګورې بیا دا ملک نه چلیږي او موږ یوه خبره ډېره واضح کوو ډېره صفا یې کوو چې وا دې وړي د پاکستان حکمرانان دې واوري عدالتونه دې واوري انټلیجنس ادارې دې واوري چې پښتانه د پاکستان بغیره ګزاره کولی سي خو وایه وره پاکستان د پښتانه بغیره 8 غنټې هم ګزاره نشي کولی او عزیزانو بل طرف ته دغه میډیا د دې ظلم وګوره د دې زیاتوب وګوره یو طرف ته پر 14 اګسته په کراچي کې 14 ماشومان او زنانې د پښتنو د شهیدان کېږي کورج نسته هلته په مینار پاکستان یو خو دې تهذیب یو خو دې مسلماني دغه ده چې د زرو کسانو په مخ کې بې ادبي ماپ د یو ښځې سفرتوب کاږي ټول پنجاب ورته ګوري نالک څه ستا پر حکومت نالک څه ستا پر انصاف او میډیا هم شرم نه لري نن 8مه ورځ ده در دغه ګرځي بس اوس نو موږ وایو او مفتي تقي صاحب او مولانا طارق جمیل صاحب د دا زنانې په حواله څه ووایه د دې ماشومانو پښتنو په حواله څه ووایه هلته خو ډېر خوشحاله یې چې د مکې یاد تازه سو دلته به یې کله تازه کوې د مکې یاد دلته به د مدینې یاد کله تازه کوې او بله خبره موږ د ګران افغانستان په حواله کوو ګران افغانستان د ټولو پښتنو د لر بر افغانانو د پلارو د نیکه وطن دی دلته رحمان بابر بیان کو چې د انګریز دلته ککرۍ ماتې سوې په سلګونو کلونه کېږي افغانستان چا قبضه کړی نه دی اوس هم موږ وایو چې ټوله دنیا که مسلمانان دي که کفار دي ټول د امریکې نیولې ای زموږ تر یاره پورې ټول په افغانستان کې منافقت کوي نه مسلماني ورسره کوي نه څوک انسانیت ورسره کوي عجبه خبره دا ده موږ دا مطالبه د پی ټي ایم دا دریځ دی پی ټي ایم وایي چې د افغانستان د ولس د رایې د احترام وسي هلته دې اوس یو عبوري سیسټم جوړ شي چې د دنیا په افغانستان کې چې څه افغان ځواکونه دي څه ګروپونه دي څه مشران دي د دوی په مشوره یو عبوري حکومت جوړ کړي بیا الیکشن وکړي کې طالبان ګټي زنده‌باد ملا برادر زموږ صدر دی د دې ځایه به موږ پوسټونه پس کوو که بل وګټله هغه پسې به پوسټونه کوو خو د زور د طاقت د ظلم د توپک په زور موږ نه دلته د چا زور قانون منو نه هلته منو د دنیا په یوه کونج کې ظلم او زیاتوب موږ نه منو عزیزانو بله خبره په کراچي کې کومه کرونا اوس بیا ډرامې شروع شوې محرم تیر سو بیا هره ورځ هیډلاین را روان دي 14% زیاته سوه 18% زیاته سوه یوه بیا لاکډاون شروع کېږي هغه د دوی کار دی کرونا سته نسته په دې موږ کار نه لرو خو یوه خبره د سیند ګورنمنټ ته واضح کوو چې د لاکډاون بنیاد جوړ کړي د لاکډاون پر بنیاد باندې پښتانه تاجران هوټلوالا ریړۍ ترانسپورټران بتې جناخې د بتې خلاف یو د بتې ټیم ولاړی چې چا په کراچي کې بتې اخیستلې اوس پی ټي ایم سته د چا پلار د پښتانه بته نسي اخیستلی واضح ورته وایو که چیرې بیا لاکډاون ولګېدی د سیند پولیس دغه ډرامې وې بیا دې واوري
بیا دې واوري چې ولکه مو نه د ایسوپیس خیال وساتو نه دې د لاک ډون خیال وساتو بیا به پر دې پریس کلب باندې په زرو پښتانه ولاړي ستاسو خلاف دغه احتجاج به کوي. نو عزیزانو د مازدیګر لمانځونه هم ځینې ملګرو نه دي کړي په آخري کې زه یو واره بیا ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. نو یو واره بیا ستاسو د ټولو شکریه ادا کوو. دغه افغان یکجهتي کمیټې پاکستان له طرفه چې زموږ افغانان ورونه دي پر 24 تاریخه سبا نه بل سبا دلته پر پریس کلب باندې دا مظاهره کوي. موږ پی ټي ایم د دې مظاهرې د حمایت اعلان کوو او خپل ملګري به ښه په درنتیا ښه په غټ تعداد ورځو. نو عزیزانو موږ د کراچي و دې نورو سیاسي پارټیانو ته بالخصوص پښتنو ته دا خواست کوو چې عزیزانو بله لار نسته بې اتحاده بې اتفاقه بله لار نسته او یوه خبره اخري کوو. وادي وری پر پریس کلب په اردو به دا یوه خبره وکړو چې سن لو کراچی کی تمام انتظامیہ سن لو تمام حکمران سن لو کراچی شہر کی چابی اب منظور پشتون کے جیب میں ہے. جس ٹائم بھی اعلان کرے کراچی اسی وقت بند رہے گا. جس ٹائم اعلان کرے وہ کھل جائے گا. تو ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں جہاں वाड़ा में अलकाए ने 50 की जो वोटर है अली के हिमायती है उन लोगों ने उस दिन मुजाहिरा किया था और ये ऐलान किया था कि अगर 28 तारीख को अली वजीर को रिहा ना किया गया तो फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च शुरू किया जाएगा. हम भी अपने मरकजी मशरान से मशवरा करके अगर फैसला हुआ तो इस प्रेस क्लब पे ना खत्म होने वाला मुजाहिरा किया जाएगा जिसमें तमाम पाकिस्तान से पश्तून मशरान और दीगर पश्तून यहाँ शिरकत करेंगे. नोमर आखिरी की और अबिया द टूल मुलगुरु द मुख्तलिफ सियासी पार्टियानों बिलखसूस द PTM द जवानानों द टूर जिलों द इलाकों द मुलगुरु शुक्रिया अदा करूँ और पदगा हिला उतमा कि इंशाल्लाह प्रमुख बहम दगाई पर मराना दगाई पर हिम्मत सर रवानियो दादरोना रो जवाब राखी शप जोर ब्या का खुदा कुल खत्म करूँ. शर्म करो हया करो सम न राजी आवाज सम न राजी. शर्म करो हया करो लड़ो बर नर पश्तून बहादुर पश्तून जिंदाबाद. ढेर मेहरबानी.